السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاسو راته خاورین د خاورین وایس یوټیوب چینل سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو درښیو د فیسبوک یو څو خوندور سټینګونه، یعنې چې هغه سټینګونه تاسو په خپل فیسبوک کې وکړئ نو ستاسو فیسبوک چې کوم دی هغه به سیو سي، یعنې هغه فیسبوک چې کوم دی هغه به محفوظه سي. نو ملګرو، د ویډیو تر شروع کېدو له مخکې که چېرته تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل خاورین وایس نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خاورین وایس سبسکرایب کړئ او د سبسکرایب له څنګه د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نورې ویډیو پر وخت تاسو ته رارسي. او ویډیو در سره لایک کړئ، د ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغه هم له دې ویډیو څخه فایده واخلي. او پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. نو راځئ د ویډیو پر طرف چې ویډیو وګورو. نو ملګرو، تر ټولو له مخه به تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. د زه اوس فیسبوک خلاصوم. کله چې فیسبوک تاسو خلاص کړئ پر دا درې لیکو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو راسئ تر ټولو اخر ملګرو، تاسو وینئ سټینګ اینډ پرایویسي، پر دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې پر دا باندې تاسو کلیک وکړئ بیا به د سټینګ یو وار راسي، پر دا سټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. له دې څخه بعد ملګرو به تاسو به لاندې راسئ، دلته تاسو وینئ لیکلی دی how people can find and contact you، پر دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. له دې څخه بعد ملګرو تاسو دا 5 اپشنه در راځي. اول یې لیکلی دی we can send you friend request، یعنې څوک تاسو ته فرینډ ریکویسټ را استولی سي، پر دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته ګوره ایوری ون لیکلی دی او فرینډ اف فرینډ لیکلی دی. ایوری ون مطلب هر څوک تاسو ته فرینډ ریکویسټ را استولی سي، فرینډ اف فرینډ مطلب تاسو د فرینډ تاسو ته ریکویسټ را استولی. دلته ما پر ایوری ون باندې کلیک وکړی چې هر څوک ماته فرینډ ریکویسټ را استولی سي. او دویم لیکلی دی چې کوم سړی ستاسو فرینډ لیسټ کتلی سي، په دې کې پبلیک فرینډ، فرینډ اف فرینډ او اونلی می. ملګرو دا به تاسو پر اونلی می باندې کلیک وکړئ، یعنې زما فرینډ لیسټ چې کوم دی هغه صرف زه کتلی سم، بل یې څوک نسي کتلی. او دریم چې دی هغه د لیکلی دی چې کوم څوک ستا پر ایمیل باندې تا سرچ کولی سي، یعنې تا پیدا کولی سي. نو پر دې باندې ملګرو ته چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته به هم لیکلی چې ستاسو فرینډ یا هر څوک یا صرف ته، دلته به تاسو ګورئ لیکلی دی ایوری ون فرینډ اف فرینډ فرینډ اونلی می. ملګرو دلته پر ایوری ون باندې تاسو کلیک وکړئ چې تاسو پر ایمیل باندې هر څوک سرچ کولی سي، یعنې ستاسو ایمیل که څوک سرچ له ور واچوي تاسو پیدا کولی سي. او دلته لاندې تر دې لاندې څلورم نمبر باندې لیکلی دی چې څوک ستاسو د موبایل پر نمبر پر فون نمبر باندې تاسو په فیسبوک کې پیدا کولی سي. نو پر دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا هم تاسو ته اپشنان درکړي وي چې هر څوک یا ستا فرینډ یا ته یې خپله. او دلته چې دی دا ما پر اونلی می باندې کلیک کړی دی چې دا صرف زه خپله پر خپل نمبر باندې آی ډي پیدا کولی سم، بل هېڅوک زما آی ډي زما پر نمبر نسي پیدا کولی. او په اخري کې چې لیکلي دا لیکلي ملګرو ستاسو د پروفایل لینک له فیسبوک څخه آوټساید، یعنې چې فیسبوک نه په بل ځای کې ستاسو د پروفایل پر لینک باندې څوک تاسو پیدا کولی سي. آیا دا تاسو غواړئ که نه غواړئ؟ نو ما دلته ایس کړی دی، الاو کړی مې دی چې بالکل ما څوک پیدا کول غواړي، هغه ما د زما لینک څوک د فیسبوک څخه بار کتل غواړي نو هغه یې کتلی سي. دغه 5 سټینګونه تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې وکړئ، په سټینګ کې وکړئ، نو دا به ستاسو فیسبوک نور هم محفوظه کړي. نو ملګرو کومه ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، پر لایک باندې ستاسو هېڅ خرچه هم نه راځي، بلکې صرف زموږ حوصله افزایي کېږي. چینل در سره سبسکرایب کړئ، د سبسکرایب له څنګه د غنټۍ نښان باندې هم کلیک وکړئ، پر آل باندې کلیک وکړئ، ځکه چې زموږ نورې هم ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره رارسي. د الله په امان.